وایه که نه باچا په زړه دې څه دي؟ په زړه خو مې ډېر څه دي خو دې شي نه دی یارېږم. کم شي نه؟ دا څه دی نه وجه څه ده؟ او بس دغه رګ راکې دی دغه د الله طرفه ده. بس دا خو هر انسان الله پیدا کړی خو دغه په وجه زما تا کې کم یو رګ دی؟ ما کې بس دا او دا رګ دی د کوم ځای نه پیدا کړی؟ دا رګ تا کې د کوم ځای نه راغلی؟ والي نه زما بس دا عادت و. څه عادت دی؟ بس جینکو لوپاټۍ به مې په سر راولې او بس جینکو سره مې لوبې موبې کولې. بس ګرځېدم به دغسې. چیندرو دې کړي جینکو سره؟ چیندرو مې هم کړي دي، ګوډیانې مې هم لوبولې، میرګاټي مې هم کړي دي، بس پرپټوانې مې هم کړي دي. خولې به مې ولکه بس هغوی سره به وم. او اوس خو ته د جینکو سره چیندرو لوبې نه کوې نو اوس خو دا رګ تا نه نشي تللی؟ نو بس دا خو چې پکې پوخ شي هغه بیا نه ختمېږي. لکه دا رګ اوس پخ شوی دی؟ دا رګ اوس پخ شوی دی نو بس هسې هم رګونه تخنېږي. خو بیا ژوند ټول غمګین دی نو بس الله ته اسان ده انسان ته ګرانه ده. ګپ شپ شروع کړم که نه نو د انګړه دنګړه ورسره واچوم لکه داسې هر چا سره نه دنګړه څنګه یو؟ بس دا اشارې مشارې ورته کوم. نو اجراګان چې کوم دي کله دي بالاخانو ته تللی؟ یاره د دوی بالاخانو ته خو داسې نه یم تللی او داسې یو پیره دوه پخلي له تلي وم داسې لږې لږې ورځې مې تېرې کړي دي. پخلي له تللی وي؟ خو لکه چې پوه شوم نو بس بېرته ایسته کې راغلی یم. په څه پوه شوې؟ لکه بس هلته ډېر ماحول خراب و، لکه خلک په ډېر خراب ته راته نو بس زما ماحول څنګه خراب و؟ لکه ګنده خلک به راته که نه نو زما زړه نه لګېده ته واپس راغلی یم. هلته دې پخلی کوو؟ هلته مې پخلی کوو بس بار پروګرامونه له سره نه یم تلي. په مخ چې د کلونو راسې تېر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي و د هغې د مخ نه تېر سري او دانې نه ختمېږي. مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کړو نو ستاسو پیسې موږ واپس. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شاهد خان شاهد یم. قدرمندو په دې معاشره کې ډېر خلک ژوند کوي خو بیا داسې یو بېبسه طبقه ده چې هغې په ځان کې څه کار هم نی د الله له طرفه یو هغه د دنیاوي خلکو نه تنګي چونکې د خپل مور او پلار نه هم تنګي د رونو خویندو نه هم تنګي د ماما د معاشرې د خپلو خپلوانو د چارپیچل نه ډېر زیات تنګي. معاشره هغې ته ډېر په بد نظر ګوري. په هغې کې ځینې خلک یې هغه د غوسې نه یوه داسې لار اختیار کړي چې لاړ شي او د بالاخانو رنګینۍ جوړې شي. ځینې خلک پکې داسې چې هغه یو سایډ ته کینی او د نشو تماشو خاوندان شي. بیا پکې ځینې خلک داسې هم دي چې هغې خپل کار هنر کوي خو د خپلو خپلوانو نه ډېرې غټې ګیلې په زړه کې لري. راځي د یو داسې رور سره ملاوم څه ورځې مخکې ما سره په یو پمپ کې ملاو شو راته یې ویلو شاهد خانه د دنیا خلکو پروګرامونه کې زما غږ هم دنیا ته کې د زما سره ظلم زیاتې کی. نن مو د هغه سره ملاومه. السلام علیکم. څنګه خیر ټیک ټاک راځه که نه تا ګیله کوله نن د لرالم کښېنه د کټ سر ته. څنګه یې؟ بس خیر تاسو ښه جي؟ خیر دی شکر دی الله پاک. الله وایه که نه باچا په زړه دې څه دي؟ په زړه خو مې ډېر څه دي خو دې شي نه دی یارېږم. کم شي نه؟ دا څه دی تا چې ما ته په دې مې اواز اوچت که نو بس ما ورته وي خو دې نه زه یارېږم که نه. ولې ته یارېږې؟ پته نه لګي نو. دا راته ووایم تا ډېرې ګیلې مانې لرلې. ګیلې د چا نه وي؟ بس ګیلې خو دغه خبر د ډېرو خلکو نه دي خو بس څه نه شم ویل څه به ووایم که نه. بس دا خو د الله له طرفه ده چې یو انسان الله پیدا کړي نو لکه دونه ظلم او زیاتي څوک چا سره نه کوي. لکه زه اوس په دې شړه کې پاتې کېږم یوازې لکه دا مناسبه نه ده که نه. نو بس وروڼو هم داسې پرېښې یم او خپلو خپلوانو هم داسې پرېښې یم او مور او پلار مې مړه دي نو بس د چا نه به ګیله وکړو بس الله پیدا کړي بس الله دې مل شي نو د الله په اسره ګرځو. پلار ولې د کوره رایستی؟ مور ولې د کوره راشړلی؟ نو مور هم چې ژوندی وه نو شکر داسې بې فضوله نیو ګرځېدلي او ښه وخت تېرېده. پلار هم ټول عمر په پنجاب کې وخت تېر کړی لکه کور ته داسې توجه بیا نه ورکوله او مور او پلار مړه شوي دي نو بس هر سړی د خپل خپل ځان شوی دی څوک د چا پروا نه ساتي. نو او نفرت ستا نه په څه وجه کوي؟ نو بس نفرت خو چا څه نه دی ویلي او لکه مخامخ داسې لکه داسې پشي شارانه کوي لکه غږ یې نه دی کړی که نه. وجه څه ده؟ او بس دغه رګ راکې دی دغه د الله طرفه ده. بس دا خو هر انسان الله پیدا کړی خو دغه په وجه زما تا کې کم یو رګ دی؟ ما کې بس دا او دا رګ دی د کوم ځای نه پیدا کړی؟ دا رګ تا کې د کوم ځای نه راغلی؟ والي نه زما بس دا عادت و. څه عادت دی؟ بس جینکو لوپاټۍ به مې په سر راولې او بس جینکو سره به مې لوبې موبې کولې.
بس ګرځېدم به دغسې چیندرو د کړي جنکو سه چیندرو مې هم کړي دي ګوډیان مې هم لوبولي میرګاټي مې هم کړي دي بس پرپټوانې مې هم کړي دي لکه جنکو سه مې ټول عمر لوبې کړي پورکوټي والې نو بس چې غټ شو نو بس اوس دې معاشرې ته راوتي وو لکه بس خپل دغه شکر الحمدلله لکه په زول نه ګرځو که نه بس کو ډېره ده خو لږه دغه پمپ کې مزدوري کوم او د هلکانو له پخلې مخلې کوم او د هلکانو د خدای قدر وکړي زما خیال ساتي او دا کم نور چې دي دا اجراګان چې کم دي کله دي بالاخانو ته تللی یاره د دوی بالاخانو ته خو داسې نه یم تللی او داسې یو پیره دوه پخلي له تللي وم داسې لږې لږې ورځې مې تېرې کړي دي پخلي له تللی وي خو لکه چې پوه شوم نو بس بېرته ایسته کې راغلی یم په څه پوه شوې لکه بس هلته ډېر ماحول خراب و لکه خلک په ډېر خراب ته راته نو بس زما ماحول څنګه خراب و لکه ګنده خلک به راته که نه نو زما زړه نه لګېده ته واپس راغلی یم هلته دې پخلی کوو هلته مې پخلی کوو بس بار پروګرامونه به سره نه یم تلي پخلی به مې وله کوو بس د هغوی سره به وم او اوس خو ته د جنکو سه چیندرو لوبې نه کوې نو اوس خو دا رګ تا نه نشي تللی نو بس دا خو چې پکې پوخ شي هغه بیا نه ختمېږي لکه دا رګ اوس پخ شوی دی دا رګ اوس پخ شوی دی نو بس هسې م رګونه تخڼېږي او ډانس پارټیانو نه م ځي شوقي که نه نه مړه ډانس خو داسې نه راځي خو چې خپلو کې واده ماده وي نو بس هسې ماحول ګرم کړو تنبل تماشه وکړو ګډ را ګډ شو ښځو سره لکه بار تماشه نه کوو کور کې لکه ښځو تماشه مماشه خپلو خپلوانو که ځې خپلو خپلوانو کره ځم څه وایي درته هغې نو داسې ډېر خو نه ځم خو چې خپلو کې ډېر خاص وادي یا د خورینو مې یا د ترونو د بچو مې لکه هغې له هم داسې خاص نه ځم خو د خورینو چې ودونه نو بیا لکه داسې ځم خورینو څومره وخت وشو چې کور ته نه یې تللی زما خو یاره تقریبا ډېر وخت وشو چې زه لکه ډېر توجه کور ته نه ورکوم اختر له تللی وي اختر له نه یم تللی مور او پلار دې مړه دي مور او پلار مې مړه دي ورونه خویندې دې ژوندي دي ورونه خویندې مې شته شکر نو ځې ورونو خویندو کره نو بس یوه خور مې د مشراغو کره صرف ځم شپې نه میله او که وړه مې وشي نو ورونو کره چکر ولګوم چې لس شل منټو ډېر توجه نه ورکوم نه ورځم پرېږدي دې کور ته ورونه نو بس چې ورشم خامخا به مې پرېږدي به داسې راته ډېر څه نه وایي خو لکه په نیتونو یې پوهېږم نیت یې څنګه وي بس نیت یې لکه یو انسان په خپل دغه پوهېږي که نه چې نیت یې راچوري لکه زما بیا زړه نه کېږي زما زړه بیا خفی نه ځم دلته په دې کمره کې بس چې چوټي مې دې کمره کې مې یا خور کره شپې لاړ شم او بس دغه پمپ کې پاتې کې اوس هم دا ډبل بیډ هغه د بالاخانې ماحول دې جوړ کړی او بس دا خو بس زما شبق خو دا خلک وایي دا خرڅ که زه ورته وایم دا زه نه خرڅوم دا لکه زما بس شبق دی بس ساته مې دلته کې که نه ما سره دا ډبل بیډ دا لوښي په دې لوښو څه کې بس دا خو لوښي د واده لوښي بس پراته دي واده دې کړی و واده مې کړی و بچي وجور مې شته ښه ماشاءالله چا سره هغه مور سره ده او ښځه دی ښځه پلار کره ده پلار کره ده دا واده تا ځان له کړی و نو پلار کره دی ښځه څه کوي بس ناسته ده نو خفه ده خفه ده نه ناسته خفه ناسته ده خفه پسه ده بس څه نه شو ویلی نو جرګې مرګې دې پې نه دي کړي ډېرې مې پې وکړې بس څه وایي سمې نه خوري سمې نه خوري او لور دې د څو مودې ده لور مې یاره د نهو کالو ده ښه ماشاءالله خو بیا غټه ده هغه ستا د پلار سره ده نه نه هغه مور سره ده خپلې مور سره زه راځې ملاقات ته نه نه ځم راځم پابندي ده وخت وشو پابندي نه یم یادېږي دې نه بس ډېر وخت وشو زړه دی نو بس چې یو پیره مات شي نو بس بیا مات اوس د لور نه دې زړه څنګه مات شو نو ډېر وخت وشو نیم ته دې راغلی نو بس په ورکوټي والي بس هغوی سره پاتې شوې ده ما سره مینه محبت نه دی کړی که نه لور دې نو نه ځم څونه مودې ده نه تللې وه یاره 2 کالو وه وړه وه ستا خو بیا ژوند ټول غمګین دی نو بس الله ته اسان ده انسان ته ګرانه ده اوس دلته په دې پمپ کې هغه ورځ چې ته ناست وې دوی سره کار کې دوی سره کار کوم ډیوټي ورسره څه کوې دوی له بس پخلی مله کوم او نور هم داسې منډه تړه راشي کوم مله بل واده ته دې اراده شته یاره بل واده ته مې لا اراده نشته دی دا ولې بس زړه مې مات دی بس اراده مې لا نشته دی بل واده ته نشته دی کومو خلکو سبا دې چې شیندروګانې کولې یا دې بیا کتلي د بچپنه ملګري نه مې دي کتلي ډېر وخت شو بس نه مې دي کتلي اوس خو دې که په دې میډیا ویني نو بس چې ویلي د مواریات شو نو بس ښه خبره ده پېژني به دې ولې مې نه پېژنې خو چې څوک مخامخ شي پېژني مې خو لکه زه داسې نه ځم هر سړی مې پېژني په زړه دې نور څه دي په زړه خو مې ډېر څه دي خو لکه من که چې دا کم رګ دی که نه نو دا په هر چا کې لکه دا کیدای شي لکه دا مه تنګوئ که نه د کور یې مه وباسئ لکه زړه ته یې رانږدې کړئ مینه محبت ورسره وکئ لکه د الله پیدا ده موږ هم د الله پیدا یو نور مسلمانان هم د الله پیدا ده لکه دا د مجبورۍ نه بار شوي دي او لکه کوم جلاګان چې دي نو زما پرې ډېر زړه خفه کېږي لکه مړه شي او لکه بې ځایه ګزارونه پرې وشي او ډزې پرې وشي که نه نو هغوی هم د خدای انسانان دي لکه داسې مه کوئ دا مه تنګوئ لکه زړه ته رانږدې کړئ د کور یې مه وباسئ دا هم ستاسو الواد دی
لکه مونږ هم د خدای پیدا ټول مسلمانان د خدای پیدا زه په هر چا باندې خفه کېږم لکه بس دغه خبرې دي او نور خو بس څه نشم ویلی خو دا شی لږه خوا که دا راته ووایه څنګه چې جړاګان د مرګ یو خبره ده څنګه چې مونږ ګورو جړاګان مړه شي څنګه چې ته ووایې اکثر دغه خلک مړخانو ساتي بلا پیسې تي خوري بیا هغه پرېږدي بلو ساتي نو د هغې په منځ کې خو دغه یو خبره راشي ته هم مړخ ساتلی چېرته نه ما هم ماړخ نه دي ساتلی او نه مې چا سره تعلق شته دی بس دغه ملګري ساتم لکه دوا سلام مې ورسره ګپ شپ مې ورسره لکه ماړخ مې نه دی ساتلی هغوی خو لکه مجبور ماړخ وساتي او لکه هغوی بیا وښې ټکوي نه هغه پرېږدي نو بیا بل سره لکه تعلق شروع کړي نه هغوی هم پې ښه خرچې کوي او دوی هم پې ښه خرچې کوي یو بل باندې ښه خرچه کوي جړاګان هم پې کوي او په یو بل ښه خفه کېږي خو لکه بس هغوی دغه چې لکه وښې او ټکوي او لکه داسې ظلمونه پې کوي نه هغوی په دغه وجه لکه بل ماړخ پرېږدي بیا ځان سره بل وګوري نو په دغه په دې دنیا کې ما ته ولیدلې چې د دغې ماحول نه بچې په یو پم کې کار کې زیاتر دا ستاسو رګ والا خلک ټول هم که په چا کي که په نی خو دغه ځای ته ځي د بالاخانو رنګینۍ جوړې شي نو بس دا خو مجبوري ده که نه بس یو انسان په کور کې تنګ شي سپک نظر ورته شي نو هغوی غریبانان لکه بس کارونه نشي کولی لکه جلاګانو سره تعلق شروع کړي بس هغوی لاړ شي که هغه جلایي او کوني بس هغه لکه دغه پن خوند والي لکه ورسره لاړ شي بس جلا شي نو د مجبورۍ نه ځي لکه د مستۍ نه دغه خلکو نه پاتې شوي نو دا وجه و چې ته هلته نه تلې بس دغې وجې نه یم تللی هغه ماحول او ستا په ژوند کې هغه ماحول دې خوښېږي هغه ماحول خو مې نه خوښېږي خو هر اجرا چې دی نو خدای دې ورته خپل د نیک عزت وکړي خدای دې دغه ماحول نه هر سړی وساتي لکه ډېر د بې شرمۍ ژوند دی دلته د هلکان دې تنګۍ دی پم کې ته خو اکثره بلور چې د ماتم سلام کوم دا اشارې نه زما خو بس هغوی څه دغه ګپ شپ دی چې خپل کار کوم لکه بیا دغه خبرې مبر نه کوم لکه دې خوا بر راشم میټرو خواره لکه څوک دوا سلام کوي لکه هغوی راسره ګپ شپ دوا سلام راسره کوي لکه موږ ته وایي دا خبرې راسره وکړم زه ورسره لکه ګپ شپ شروع کړم که نه نو دا انګړه دنګړه ورسره واچوم لکه داسې هر چا سره نه دنګړه څنګه یو بس دا اشارې ورته کوم نو نو هغوی لکه خاندي راخاندي ګپ راسره لګوي خدای د هر چا سره ښه وکړي لکه خپلو کې خو څه خواږه ونه لیدل خو لکه پردي خلک دی او لکه ښه قدر عزت هم کوي لکه کو چینچو والا دی او کو لکه موټرو والا دی او کو هر سړی چې لکه راشي نو ما سره لکه ښه ګپ شپ لګوي لکه ته دغه دې راغلې تا سره ما دوا سلام لکه نه وکړي تا زما خبرو ته وکتل لکه تا ما ته وایي زه به تا انټرویو والم ما ته مې عزت صحیح ده لکه دغسې هر سړی چې راشي کو هغه خان کو غریب کو مالدار یې ورسې لکه چې زما دې خبرو ته وګوري لکه ما سره ګپ شپ ولګوي لکه ښه وخاندو راوخاندو خوشحاله شو خو لکه ما له خپلو داسې دغه نه ده راکړې مړه ته خو سم سړی خو دا چل هم د ځان نه لرې کوي بس دا خو بس د ورکوټي والا علت دی دا نه لرې کېږي نه لرې کېږي ډېر کوشش یې ډېر کوشش که سوال درته وکړو نو بس د سوال خبره خو دا نه ده خو بس که مینت درته وکړو هېڅ باندې دا نه کېږي بس دا خو د الله له طرفه ده بس چې په چا کې څنګه روح اچولي هغسې کېږي دا نه لرې کېږي دا نه لرې کېږي فکس شوی دی دا فکس شوی دی دا رګ یو سیوا دی دا یو رګ سیوا دی قدرمنو زمونږ د پروګرام مقصد هم دا و دا خلک د دیم دا خوښني بس دا څنګه چې دی وایي چې ما به په ماشومتوب کې د جینکو سره چیندرو او میرګاټي او لوبې کولې هغه عادت د جوړ شو د ماشومتوب نه به لوپټې په سرولې خو د وخت سره بیا دی په کور کې چې څنګه دی ځوانېدلو نو داسې د هر چا د نظره بد نن دی د کوره بهر په دې کمره کې د ځان له ژوند کوي او دلته په یو پم کې دی مزدوري کوي ځان له حلال روزي ګټي څو ورځې مخکې ما سره میلاو شوي خو ما زه انشاءالله چې موقع وه زه به بیا راشم ستا اواز به دنیا سره کېدم زما د دې پروګرام مقصد هم دا دی که ستاسو په کور ستاسو په چارپیچل کې داسې ماشومان د هغوی سره مینه وکړئ د دې خلکو زړونه مه ماتوئ دا هم د خدای پیداوار دی نور څه وی نه بس نور بس نور د ویلو څه نشته دی نو بس دغه خبرې دي په زړه خو دې څه غم نشته نو غمونه خو پرې ډېر دی خو بس څه به وکړو نو غم به رانه څوک والي بس الله را باندې کې حاو دی بس الله دې مل شي نو ته به څه وی زه به دې باره کې څه ووایم نو یار د ده بس د ده باره کې به بیخي زه څه نشم ویلی خو به زه به خلکو له بس دغه یو پیغام ورکړم چې داسې خلکو سره مینه وکوئ او دوی ته سپک نظر مه کوئ ځکه چې دا د الله مخلوق دی او دا په داسې عادتونو باندې بالکل مه مجبوره کوئ په لارو کوڅو کې چې دا د نورو خلکو د نظر نه پرېوځي نو بس دغه میسج دی زه خلکو ته دغه ورکوم نو او دا خو بیا ډېر تکړه دی ځکه چې دا خو واحد داسې انسان دی چې دی د خپل هغه عادتونه خو دکې د وړوکوالي نه راغلي دي خو دی لکه عادتونو نه مجبوره دی خو دی لګیا دی محنت کوي په پام کې لګیا د شپه ورځ خپله مزدوري خواري کوي او پیسې ګټي نو دغه شان
دا د دې نورو خلکو دپاره یو مثال دی چې دا کم غلط کارونه کوي، ډانسونه کوي او په غلطو طریقو باندې پیسې ګټي او هغوی وایي چې یاره موږ د الله مخلوقي او موږ سره دغه یوه لاره ده. نو ګوره دا ستاسو دپاره یو مثال دی. دا هېڅ ښه سم د ملک دی، عادتونه پکې راغلي د الله د طرفه دي، خو دې وخت کې ښه حلاله پاکه مزدوري په پم کې پخلی کوي او ګټي. او تاسو دا یوه خبره کوئ دغه شان په بالخانې هم جوړې کړي، خلکو له غلط دعوتونه ورکوي، ډانس پارټیانو له ځئ. نو ګوره دا هم ستاسو په شان دی که نه؟ نو دا خو دا بلکل ټیک ټاک دی، ښه صحیح دلته خپله حلاله مزدوري کوي. نو دا ستاسو دپاره یو زنده مثال دی.